ظالم خپله خوږه ښځه بې دردۍ سره اخر ولې وجله عزتمن د واده 3 کاله شوي وو او 2 ماشومان ترېنه پیدا وو. د هغې د پاسه عزتمنو دغه خاوند ظالم لګېدلی دی، خپله خوږه ښځه بې دردۍ سره وجلې ده. دا عزتمن اخر ولې؟ ټول معلومات زه تاسو سره نن په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې هر اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ او زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. په پېښور کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. عزتمنو تېره ورځ دغه شانتې یو خاوند ظالم رالګېدلی دی چې خپله خوږه ښځه 3 کاله بعد بې دردۍ سره ووژله. عزتمنو د ښځې ګناه څه وه چې ښځه به د خاوند نه هر یو شی غوښتلو. ښځه لازمي عزتمنو د خاوند نه خرچه هم غواړي، کپړې ترېنه هم غواړي، دغه شانتې عزتمنو نور شیونه هم دي چې هغه هم ترېنه غواړي، خو ټول هر څه عزتمنو دی خاوند نشي پوره کولی. بېکاره ناست دی، د کار نه و، د به چې بهر ووتو د به دا سوچ کولو یعنې چېرته بیمار نشم، که بیمار شوم دا ماشومان به مې څه کوي. خو عزتمنو دا فکر نه کوو چې ماشومان مې کور کې وږي پراته دي. خو عزتمنو غټه خبره دا ده چې دا لورې چې دی نو ډېره لرې واده کړې وه او دا جینۍ خپله د پېښور اوسېدونکې وه، د افغانستان سره تعلق ساتلو او یو سایډ ته عزتمنو عالمه هم وه، علم خو یې کړی و. خو دغه د خلک مور به ورپسې راتله چې دا جینۍ موږ ته راکړه، دا عالمه ده، زما خوښه ده، زما د زوی هم خوښه ده او زما به انګور شي او زموږ به قدر به کوي. خو عزتمنو دغه جینۍ به د خواښې غټ قدر کولو، خو دغه خواښې او دغه خاوند عزتمنو د دې جینۍ په قدر باندې یعنې نه پوهېدل. دغه خاوند پې الله تعالی ظالم کړلو او دغه ښځه بې دردۍ سره ووژله. ډېره غټه خبره دغه ده چې عزتمنو په 24 ګنټو کې دننه دغه قاتل خو هم ګرفتار شو، ده ته د سزا ورکړل شي، دا دې معاف نه کړل شي. زموږ د سره تر ننه زه معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.